زما زمان اس پی پر سواتو وختي اطلاع رااله ایسو سے اطلاع راکړه چې دوه ماشومان دي چې هغه تلو مدرسې ته د شالپین دی په لاره کې د یو نوم عباس او د بل نوم چې دی عبد الله دا دواړه ته د عبد الله عباس له مدرسې ته کله چې د کور نه برو خاطر په لاره کې تور ویټس گاډي راغی او دا دغه چې کوم دی عبد الله عباس دا یو خې جو گاډي ته عبد الله گریوانه وشلو هغه باندې خراشات راغله هر قسم ناکبندۍ شو ایسچو صاحب ډي سي پي صاحب دا ټوله نفریز په خپلم دلته رالم او دغه جنو آر پی او صاحب زمونږه محمد علي ګنداپور صاحب او شفیع الله ګنداپور صاحب خصوصي هدایت کو چې تاسو فوري ورسئ او دا مسله چې دینو داسې نه چې ماشوم چې تزایا نشي چې ته وندا نشي مونږ چې دلته رالو دا ټول لغلو ډي سي پي صاحب ایسچو صاحب دی په علاقه کې او ابدا چیرمن صاحب دلته وو او دا ماشوم ما انټروګیټ کو عبد الله ماشوم من ټارګټ کوم او ته چې بچو دا څه قصه شي دا نو من کیمرې شو سه بو کته ټوټل دا پولیس دي نو اوټو کیمرې چې کته باغی کې د ګاډي څه قسم ان اوټ نو شي مونږ ته وی چې دا خو نشي کېده بل د په دې سینه باندې چې کوم خراشات راغلیو نو هغه خود ساختو څه دغه نو گریوان شلول نو د ډیر لیټ ټایم کې گویا شو چې یاره مونږ مدرسې ته سارزو زمونږ یو قاری دی قاری سید الرحمن د مدرسې نوم دی هاشمیه رحیمیه دی چې موږ لاړ شو نو دی موږ وتړي زموږ خپې چې دی د لاندې په لختو وي زموږ لاسونه د یو ماشوم لاسونه اوس هم پړسېدلي دي نو د دې وجې نه موږ دا ناټک وکړو چې یاره دی به دغه شي دی عباس چې زه به خودکشي کوم نو بیا دمه یې کړلی چې یاره دا ناټک په وکړو ته خودکشي مه کوه او د دې به څه پلانینګ وکړو دغه به وکړو نو بس دا دواړه دا ماشوم بیا ریکور شو د په دغه باندې ایسچو صاحب راوستو دا موجود دی پلان موجود دی نو ما ایسچو صاحب ته هدایت وکړو چې د قاری سمیع سید الرحمن چې د خلاف ایکشن والا او نورې مدرسې چې دلته څومره دي نو ټوټل اپر سوات پولیس ته دا وامه سوستا چې هغه وګوري چې کم قاریان په ماشومان باندې تشدد کوي چې دغه خلاف پراپر انکوایري او دغه خلاف قانوني کاروایی کوي ځکه چې ماشومان د دې خبرې ګوره دا خو د دینی تعلیم نشو دا خو ته د دین ته منحرف کوي که دې ماشوم خودکشي کړی وي نو دا 322 جرم دا د قاری سید الرحمن باندې به دا پرچه موږ ورکوله دا ماشومان اوس راغلي دي دا دواړه موجود دي دا ناست دي او کوم چې دغه دی دا عباس دی دغه پلاروم دا ناست دی دغه نه تاسو تپوس کولی شئ نو شکر دا دی چې دا مسله داسې حل شوه او د دې نه شکوک شبهات ووتو او انشاءالله د سوات پولیس داسې بې دغه نه دي ویښ دي او انشاءالله داسې کیسې به نه کېږي هلک چې دی په باغ کې ناست و لاړو پټ کړی و او د پلانینګ مزید دا و دته ویلي و چې یاره زه به عبدالله ته ویلي چې زه به بیا ځان خو ګوم په ایمرجنسي کې به داخلېږم نو شکر دا دی چې د دې قصې نه بچ شو ایسچو صاحب ته ما هدایت وکړو ډي سي پي صاحب هم ناست دی چې د دې قاري خلاف ته چې نو به قانوني ایکشن والي بسم الله الرحمن الرحیم استاد شکریه هم ودا کوم استاد هم خو زه خفان کوم چې خبره شوې نه ده په کار تاسو مخکې تصدیق کړی وي به شیر کړی وي چې تاسو هم سره انداز هم ته چې لږ صبر وکړئ حقیقت پته ولګي ځکه اوله کې خبره راپورټ چې کېږي نو حقیقت نه وي وروسته حقیقت کار شي نو انشاءالله د الله پاک احسانونه د ټولو ملګرو د عوامو د سره تعاون زموږ افسران ځکه چې ایسچو صاحب په یو ساعت کې راورسېدو ډي پي او صاحب په مخه میسجونه کوي تاسو اورئ چې یاره څه وشو څه ونه شو نو حقیقت چې مخې ته راغی نو په تاسو ته هم درخواست کوم چې مهرباني کوئ چې خبره نه شوي هغه لږ مشایعت او دا ستاسو تعاون او د مشرانو د کشرانو او ټول دعاګانې وي او د الله پاک احسان زموږ سره ځکه چې خبره خو داسې نه وه دې نه موږ ته ډېره لویه خبره جوړه شوې خو دا نوې پیدا شوې نو بیا خو به لویه مسله وه الله پاک مهرباني وکړه الله تاسو هم خوشحاله کړي دا ټول الله پاک زموږ حفاظت خو وختي چې کله تاسو راغلی ما ته ووایي چې انشاءالله دا به یوه ګنټه کې یا نیمه ګنټه کې دا به حل کېږي دا ټوله ما ته ډرامه ښکاري خو چونکې ستاسو د میډیا ملګرو دا شی شیر خو بیا زموږ افسرانو زموږ هغوله چې کله موږ اطلاع ورکړه نو هغو ډي پي او صاحب ما سره 2-3 پېرې رابطه وکړه خبرې وکړې ایس پي صاحب خو دلته ستاسو د مخې چاره رسېدلی دلته زه 4 پېرې نن 4-5 پورې د وقوعې ځای ته او دې ځای ته واپس رم سره د نفرۍ زما د دانې چې څه نفري د دغې شارپین د ایریان چې کومې لارې وځي دا ټولې موږ ناکهبندي کړې وه بیا چې 60 ایمان ما په کیمرو ولګول نو په کیمرو کې دغه ځایونه بالکل لکه دا کوم روډ چې راغلی په دې سره بیا ایس پي صاحب بیا ما ته هدایت وکړو چې تاسو ټوله نفري والو د باغونه او د جوار دي چاپېر هغه شروع کړه سرچ کړه
نو موږ چې هغې کې اوس د ماښام ټیم وو، موږ چې کله هغه سرسپور شروع کړو نو چې څه موږ د یو بانک نه زه راووتم نو دا لږ روډ ته راووتو، دا هغې وجې راووتو. او دلته صیب ته د بل ماشوم وایي چې ما هلته کېنولی دی او موږ داسې یوه ډرامه جوړه کړې ده. میډیا ملګرو ټولو نن چې دا کوم په پیج باندې دا کومه واقعه شیر شوې وه نو د هغې په ټوله علاقه کې یو ډېر عجیبه غونډه کې خفګان و، ځکه چې هر سړی خپل بچی لري، خپل ماشوم لري. په دې معاشره کې یو ټینشن جوړ شوی ځکه چې یو ماشوم داسې چوتېده او ویډز ګاډی راتله، هغه د دې علاقې دپاره هم د بدنامۍ خبره وه، زمونږ د پولیس ډپارټمنټ دپاره هم. نو زه چې په خپله باندې کله خبر شوم، د پارټ ټایم موقع له رالم، ایس پي صاحب ناست و، زمونږ ډي سي پي صاحب ناست و، ایس پي او صاحب ناست و، ورسره ټول تانظاران وو. خو ډېر په طریقه باندې خبره دو انټاروګیټ کړه او د هغې رزلټ تاسو سره دی او زه د دې ټول دغه ایس پي صاحب له ورکوم، ډي سي پي صاحب له او ایس پي صاحب چې کوم رول ادا کړو څومره په طریقه باندې. نو زه په خپل پولیس باندې فخر کوم چې په ډېر کم وخت کې دوی هغه معامله سرته ورسوله.